السلام علیکم ګرانو کتونکو زه ما حسین علي د عوامي پیغام نیوز سره نن په بنجوړ په علاقه شهرونه محله پیر پټی کې موجود یم چې دلته ډېر درانه او سپین ږیري ځوانان دا موجود دي او موږ نن په څه حواله باندې دلته راجمع شوي یو د هغې د دوی نه به د دې مسلو تپوسونه کوو د اوبو مسلې دي دلته بجلۍ مسلې دي او د سړک مسلې دي او زموږ سره اوسئ موږ د اوبو رغاړې موږ ته غټ تکلیف دی موږ اودسونه نشو کولی دا اودسونه چې دي د هغې اوبه موږ نشو پوره کولی چې دا د زنانو تقاریږ وي دا پته ډېرې ولګولې ساوري ټکي د تندې مړه شو ډېره به تله که نه او د هغې نه به راوړې خو د کوټې ګڼه ډېره نه وه نو ګزاره به کېده اوس که لاړې نو وبجاړې ورته چې زنانه ناستې دي واړه ناست دي نه ګداکوټ ډېر لرې دی نه زمونږ دا کشانه دا زنانه او دا واړه ځي نه د ګداکوټ اوبه راوړي اوس دی غم اخیستی و چې پورتګاره کته خو دا کورونه ونشو پیدا کولی د سیند غاړې لاړ شو که چېرته لاړ شو دومره سام خان منګه راوستی او دلته او دغه ګران خان ګران او که اکرام و او هغه راوستی و دلته او دغه وخت مناسب له خدمت وکړه او منظوري وکړه او ټوبیل یې وویسته په دغه بره ځای کې چې دا ټوبیل به یو دی ټولې خلکو له اوبه ورکوي خو د هغه ساعت خبره خلاصه شوه بیا د که تپوس وکړو نو وایي دا هغه وایي چې دا بجلي کمزورې ده نو دا ټوبیل نشي چلولی بیا هغه بجلي هم پوره شوه خو خوند یې ونه کړ یو ورځ یو له موږ تلي وو هلته ما نه پېژانده خو یو سړی راووت داسې را تونډی په من نیم کړی او خلکو ویل زه سره هم زیږ بیګ شوم ما وایي دا به هغه ګران به دی هغه نه چې لاړو نو تاسو به کاکي خان له چرګ وړو د خدای حق وړاندې راپسې شي که چرګ د کاکي خان نه موږ دومره چرګوړی وړی خو تاسو به له چرګ وړو اشاره یې دا کوله چې دی به موږ له چرګ راوړي چرګ خو موږ وټ ورکوو خو چرګان چاره نه وړي مسلمان دی ورکوو چې یو سړی مسلمان یو په موږ یې ترس وکړي نو چرګان دی چې د خپل ځان ورته حلاله هر یو سړی که عمران خان دی تاسو به اوس ما ته قارېږي وایي به چې دا سړی څه وایي د نواز شریف صاحب حکومت په موږ باندې ټوکر خورول نه یو بټي صاحب چې هماره به یو هماره غریب یې هماره مزدور یې او یو نواز شریف و هغه دغه و د ضیاءالحق هغه به څه لږه ګزاره دی په مټه کې دی او وزیر اعلی دی او مال به ورسره حکومت وزیر اعلی که ما خو هغه څه نه لیدلي ما نه څه دا دی د اوبو دا مسله خبره ورته تاسو څنګه وایي څه وایي د اوبو مسله خو هغه د اوبو مسله نه چې هسې د دې قوم تپوس هم نه کړی دا شکرانه نه ده کړې چې خره ده چې په سوات کې زه وزیر اعلی شم او ستاسو نه ډېر شکر وباسم اوبه خو غټه خبره ده هغه په خبره سکي او که زه مړ شم دلته چې ته مړ دې شمه یاره جي ډېر خلکو وعدې کړي خو چاکوی نه دی موږ له ویستې موږ ته د اوبو ډېر غټ تکلیف دی د ګداکوړ نه په خرو باندې په سرونو اوبه راوړو چاوري تږي ولاړ دي او د اودسونو اوبه هم په کور کې زموږ کره نه زموږ جي د اوبو دا چې ده که نه موږ ته دونه سخت تکلیف دی که نه چې زموږ زنانه او واړه ځي پردو ځایونو ته پردو ته او په نمبر کې ناستې اوبو ته نه میلاویږي موږ د خپلو د مشرانو ته پسې لاړو رالو موږ ورته سوال وکړو چې یاره موږ له دا کار وکړئ خو موږ له دې سره پورې هېچا څه ښېګړه زموږ سره نه ده کړې نو موږ دا سوال کوو چې یاره موږ خو بچي نه علاقېږي ساوري نه علاقېږي او داسې یو موږ له یو د خدای د رضا لپاره یو دغه کې موږ دا کډې په سر کړو نو زموږ بل ځای وس نه کېږي چې یا ځانه کور والو یا ځانه ساوری دغه کوم په دې غر کې چې ناست دا غر تاسو ولیدې دغه حال دی ساوری یو بیزه یو ګډه یو بیزه هغه د تندې نه علاقېږي زموږ نه نو موږ دا سوال کوو چې زموږ سره رحم او دغه وکړي نو ډېر به ښه وکړي د سړک ته خو دغه سړک دی کچه راته پروت دی د ټولو خلکو کارونه کېږي زموږ ونه شو دا تاسو پیرالی تاسو د حالات ولیدئ په یو کمر گاډی خیږي په بل باندې کوزیږي نو دا پورویل گاډی چې کله چا سره وي جو هغه په 14 لک روپۍ گاډی دی هغه اخیستی نه شي او دا واړه پرې راخیږي نه جو که زنانه یو بیماره شي واړه یو بیمار شي دې ځینې په دغه کې وروالو چې چاوس کېږي گاډی وکړي چې د چاوس ته دې غټ گاډي نه کېږي پیاده یې والي په کوزانګو یا په کټونو کې الو په کته منګورې هسپتال ته وو دغه یو حل دی د دې ځینه به د کته منګلور د سکوله پورې دا به څونه کیلومیټر لاري دا 15 کیلومتر او جی او 15 کیلومیټر لکه دې ځینه په غرونو کې او جی او دا 15 کیلو دا غسته یو په کټونو دا په کټونو کې وړو کله چې وس کېږي خو د پورویل ګاډي له 3,000 روپۍ ورکړي وایي خو داسې خلک دی چې دا ټول بې وسه دلته سشتي نه په سږني کال باندې د دې خلکو هېڅ شی نه دی شوی نه یې غنم شوي دي نه یې واښه شوي دي هېڅ شی نه دی شوی دغه د الله سرې ته ناست یو چا څه ګزاره کوي ځي دیاړي ځانه کوي او ماښام په دې لارې پیاده راځي
د هغو نه څه مطالبې نو هغو پسې چې لاړ شو هغه راته وایي کوې راله خو د دې ساده پورې زموږ دغه حال دی تاسو ولې نو مونږ خو پې زور نه راځي مونږ غریبانان یو کمزور یو او خل هغه خپل مناسب که وټ دی کار سي هغه هر چا له چې څوک راځي هغه له یې ورکوو او چې زموږ وخت راشي زموږ بیا دا حالي نو که ستاسو نه څه کېږي څه وسو کېږي مونږ درته سوال کوو دا معامله ته زموږ ولې په سوال په طریقه زموږ دا خبره حل کوي د اوبو خو راته دونه حل دی په موجود وخت کې چې دا کډې په سر کوو زموږ د کرایي وس ته بل ځای نه کېږي چارو نه کېږي کوم ځای ته به ځو او دا لږ کلیم دا دونه دنیا مخلوق دی جو که دا مهرباني وکړه د اوبو دا کار یې مونږ له وکړو چې سم مونږ له وکړه نو د مونږ سره یې د الله د رضا لپاره دې را سره وکړي مونږ ته زمونږ د سکول ډېره غټه مسله ده په دې ځای کې د ماشومان چې کله پنځم پاس کي دلته نو دوی بیا څوک منګلور ته او څوک بنجوړ ته او په دې لارې خو جو تاسو ولیدي د ګاډي د چا دونه وس نه کېږي ماشوم له څوک ورکوي جو دغه لس شل روپۍ به ورکوي نه هغه خوري که په ګاډي کې ورکوي خیال نه دی نو که زمونږ د دې ځای د سکول موږ ته لکه چې های شي نو ډېره غوره ده که های نه دا میډل شي نو بیا څه نه تکلیف دی لکه تاسو په خپله باندې رالی تاسو ولیدو د یو ګټ نه یو ته د بل نه بل ته تکلیف دی ډېر زیات ګران راته په څو څو پیرې باندې ویلي چې زه د لکومه او وعدې را سره کړي دي خو بهرحال جو برابرتیا به لا نه راغلي یا څه خدای علم چې یاره ولې زموږ به خپل قسمت کوټی یو نه دی شوی داسې زموږ ناظم دی هغه راته هم په څو څو پیرې د دې خبره کړې ده چې زه یې کومه خو لا شوی خو شته نه د اوبو نه نن سبا ډېر زیات لکه تکلیف دی ماشومانو ته لویو ته وړو ته زنانو ته تکلیف دی د اوبو د دې ځای نه ګداکوټ نومې کلی دی د خلک روانېږي کله ګاډي بیایي کله خره بیایي کله په خپله په ټاپکو باندې د اوبه راچلی وایي چې موږ دته بور وهو کویان د لوباسو هغه څه داسې موږ ونه لیدله څه شته نه که نه نو زه وایم چې یاره د دې په هکله باندې دا خبره داسې تاسو خوره کوي او زموږ د دې شي غور وشي موږ ته ډېر زیات تکلیف دی ډېر وران جاړ پروت دی که دا زیات نه دی ځکه په دې کې څه لږ ډېر پوخ شوی هم دی څه یوې پارټۍ او څه بلې پارټۍ خو نه څه نه څه ګزاره یې کړې ده خو دا څه چې کم کچه دی کله چې زموږ د دې ځای نه د مریض دغه یې لکه په هغې کې هر قسمه کیس راځي هغې بیا تکلیف یې ډېر زیات لکه اکثر پکې داسې وي چې هغه کته رسیجو او رسیجو د هغه معامله شوي که نه نو د دې راته د دې روډ ډېر غټ تکلیف دی د اوبو زموږ د دې ځای نه د اوبو د لاسه لکه دوه دریو کسانو کډې وکړې هغه پورې غاړې ته تللي دي بانډۍ سیټ ته څوک هغه توتانو بانډۍ ته څوک په منګورې ته د دې اوبو د لاسه نو که د دې اوبو دا خبره زمونږ تاسو داسې خواره کوي او زمونږ باندې څوک رحم وکړي او موږ له د اوبو او د دې روډ څه بندوبست جوړ کړي د سکول لا ته ډېر غټ تکلیف دی نو ډېر زیات